السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو دن پہلے دو ورځې مخکې د سلسلې یو پخوانی خادم محترم صاحبزاده مرزا خورشید احمد سے وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی ته خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د روحاني او جسمانی دواړو رشتو اعزاز بخښلی و. دا د خدای پاک قانون دی چې څوک دغې دنیا ته راغلی دی هغه به یو ورځ دلته نه رخصتېږي. هم هر څیز فاني دی او همیشه پاتې کېدونکی ذات صرف د خدای پاک دی. خو خوشقسمته وي هغه خلک چې د خدای پاک له طرفه ورکړی شوي دغه دنیاوي ژوند نه د یو با مقصده ژوند جوړولو کوشش کوي او د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوي. هغوی په دغه خبره پوهیږي چې د یو نیک تن یا یو ولی یا نبی سره صرف جسمانی رشته کېدل د دوی ژوند با مقصده نشي جوړولی او نه په دې دوی ته د خدای پاک رضا ترلاسه کېدی شي، بلکې د انسان په خپل فعل او عمل هغه څیز دی چې ده ته د خدای پاک رضا پې ترلاسه کېږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته به دا فرمایل چې فاطمه صرف زما د لور کېدو په وجه تا ته د خدای پاک رضا نشي ترلاسه کېدی. د هغه د رضا ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند د هغه د حکمونو مطابق د جوړولو کوشش کوه او چې کله دا وکړې نو بیا هم د خدای پاک ویره پکار ده چې خدای پاک د زما دا کوششونه قبول هم کړي او په خپل فضل دی انجام رالخه کړي. حضور فرمایي چې زه په خپله هم د دغې خبرې نه خبر یم او ډېر جبر ذاتي تعلق مې هم و مرزا خورشید احمد صاحب سره او ډېر په ښه طریقه هغوی سره د هغوی مې ډېر په ښه طریقه مې هغوی لیدلي وو او دغه شیان ډېرو خلکو ما ته لیکلي هم دي او ډېر خطونه راله راغلي دي چې په عاجزۍ به هغوی د خپل د
وقف د پوره کولو او خپل د کار د ترسره کولو هغوی کوشش کړی دی. هیچېرې هم د خانداني تفاخر اظهار هغوی نه دی کړی. حضور فرمایي چې تیر کال جلسې ته دلته هم راغلی وو، نو د خان جام باره کې د فکر اظهار ما سره هم کړی وو او د هغه تن مثال هم راکړی وو چې د وفات په وخت دا وی چې ډېر یوزبرګ یو او هغه دا وی د وفات په وخت چې لانا او په دې کې هغه وفات شوی وو. نو د هغه مریدانو ډېره دعا کړې وه چې څه وجه وه چې ده به دا وی چې لانا. نو یو مرید په خوب کې بیا ولیده چې هغه زبرګ ورته ښکاره شو. نو هغه ته نه تپوس وکړو چې تاسو د وفات په وخت لانا وی، نو د دې وجه څه وه؟ نو هغه ورته وویل چې زما چې کله آخري وخت و نو شیطان ماله راغو، هغه ما ته وویل چې تو زما د لاسه ووتې، بچ شوې، تا خو ډېر نیک کارونه کړي دي. نو ما ورته دا وی چې نه لانا تر څو چې مې ساه شته نو هېڅ خبر نه یم چې ساه حرکت به رانه وشي. نو د مرګ په وخت کې هم هغه شیطان ته هم دا وی چې لانا، او خدای پاک هم په هغه حالت کې د هغه له وفات ورکړی و او اوس زه په جنت کې یم. نو دا فکر وي د هغو خلکو چې د خپل د انجام فکر لري، عمده طریقه ده د هغو خلکو چې خپل د انجام فکر لري. نو حضور فرمایي چې بهرحال دوی هم یعنې حضرت مرزا خورشید احمد صاحب هم دا مثال ماله راکړی و، ډېر فکر و هغوی ته، د وقف په روح هغوی پوهېده او سره د دغې پوهې به هغوی کار کولو، داسې زبرګ وو هغوی. د دیزي د وخت مطابق بله ورځ د تېرې شپې د تقریبا 10 بجې دوی وفات شوي دي. 15 اتیا کاله د دوی عمر و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام کړوسی و د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ټولو نه مشري زوی و، د هغې دوی نسي و، او د حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی الله تعالی عنه زوی و. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب د حضرت مسیح موعود اسلام هغه نوسی و چې د هغوی په ژوند کې بیعت کړی و د خپل د پلار نه مخکې. په 12 ستمبر کال 1932 کې دوی په لاهور کې پیدا شوي وو او په 21 اپریل کال 1945 باندې دوی د 12 کالو په عمر کې د ژوند د وقف کولو فارم ډک کړی و. هغه دوی په 9 کې سبق ویلو. بیا د میټریک دوی د قادیان های سکول نه کړی و، بیا په ټي آی کالج کې دوی تعلیم ترلاسه کړی و او بیا هغې نه پس حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په ارشاد دوی د لاهور ګورنمنټ کالج نه هم انګلیش کړی و او بیا په 10 ستمبر کال 1956 دوی د واقفي زندگی په طور ټي آی کالج ربوی ته راغله او 12 کالو پورې بیا هلته د انګریزۍ شعبه کې دوی د تدریس فرایض ترسره کول. ډېر په محنت به دوی لیکچرې تیارولې. حضور فرمایي چې ما هم دوی له سبق ویلی دی او د دوی ډېرو شاګردانو ما ته لیکلي چې ډېر محنت به دوی کول او راتله به او ډېر په محنت به دوی سبق ښودلو. په خپل مضمون دوی مکمل دسترس لرلو، نو ځکه دوی په خپلو شاګردانو کې ډېر مقبول هم وو او ډېر به هغوی خوښول. په کال 1964 کې دوی د انګریزۍ د صوتیاتو کورس لپاره د برټش کونسل په وظیفه 1 کال لپاره انګلستان ته راغلي وو او دلته دوی لیډز یونیورسټۍ کې تعلیم ترلاسه کړی وو. په کال 1984 کې چې کوم د دوی ځینې جماعتي خدمات د حضور فرمایي چې هغه به وړاندې کوم. د کال 1984 چې کوم هنګامي حالاتو نو هغې کې مکرم صاحبزاده مرزا خورشید احمد صاحب د غفلت المسیح ثالث ډېر معاونت کړی وو، یعنې د هغوی د خدمت لپاره به هر وخت هملته وو. 2-3 میاشتې چې کوم
2-3 میاشتې پورې هغوی په هغو حالاتو کې په قصر خلافت کې اوسېدو. همدغه شان حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په منظورې ربوي کې چې کوم د یتیمانو او د ناداره ماشومانو د نگهداشت او تعلیم او تربیت لپاره په کال 1962 په مینځ کې یو دارالاقامت النصرت قائم شوی و چې وروسته په حضرت المسیح ثالث د نامه امداد طلبه ایښې وه. نو د دغه شعبې د کال 1988 نه واخله تر جولای کال 1983 پورې د دوی نگران وو او د نه پس د نظارت تعلیم کار دوی ته سپارلی شوی و. بیا په 13 اپریل کال 1983 دوی د خدمت درویشان ناظر مقرر شوي وو او په 1 می کال 1986 نه واخله تر 1988 پورې دوی د اډیشنل ناظر اعلی په طور باندې خدمات ترسره کړي وو. بیا د مختلفو کمیټو د ممبر په طور هم د خدماتو د کولو دوی ته توفیق ترلاسه شوی دی. په اکتوبر 1988 نه واخله تر سپتمبر 1991 پورې دوی د ناظر امور عامه په طور باندې خدمات ترسره کړي وو. په اګست کال 1992 نه واخله مئی تر 2003 پورې دوی ناظر امور خارجه هم پاتې شوي وو. د نه پس حضور فرمایي چې زما د خلافت دوران ما دوی بیا ناظر اعلی مقرر کړي وو او د ربوي امیر مقامی هم او ډېر په احسن رنګ دوی دا خدمت ترسره کړی وو. د مجلس افتاء دوی ممبر هم پاتې شوي وو تقریبا 12-14 کالو پورې او بیا تر 12-14 کالو پورې دوی د قضا بورډ ممبر هم وو. کال 1983 کې خدای پاک دوی ته د حج د فریضې د پوره کولو توفیق هم ورکړی وو. د دوی نکاح په 26 دسمبر کال 1955 کې حضرت خلیفة المسیح ثانی تړلی وو او 56 نکاحونه مختلف هماغه وخت هغوی تړلي وو او د دوی باره کې چې کوم حضرت خلیفة المسیح ثانی په خطبې کې ارشاد فرمایلی وو، کومه خطبه چې هغوی ارشاد فرمایلی وو نو د دوی باره کې هغوی ذکر دا کړی وو چې د میرزا خورشید احمد صاحب باره کې چې دا الک هم زمون خاندان نه وقف دی او میرزا عزیز احمد صاحب ته خدای پاک توفیق ورکړو چې هغوی خپل دغه ماشوم باندې اعلی تعلیم وکړي. نو د دوی دا الک په MA کې سبق ویلګیا دی او لا پاس شوی خو نه دی، یعنی MA مکمل کړی خو نه دی خو په انګریزۍ کې دا د MA امتحان ورکوي لګیا دی او خلک وایي چې په انګریزۍ کې ډېر لایق دی. زما اراده دا چې وروسته به دا په کالج کې د پروفیسر په طور کار کوي او بیا دا هم فرمایلی وو چې نور سره به دا هم د ترجمانۍ په کار کې به کار کولی شي. بیا خدای پاک دوی له 6 زامن ورکړي وو او 4 زامن د دوی واقفین زندگی دي. 2 ډاکټران دي، یو نظارت تعلیم کې دي نائب ناظر، هغوی PhD کړی دی. همدغه شان یو د مشیر قانوني په دفتر کې دي د اسسټنټ په طور، هغوی د قانون تعلیم کړی دی. په ذیلی تنظیمونو کې په مختلفو حیثیتونو کې د کار کولو توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو او کال 2000 نه واخله تر 2003 پورې دوی د انصار الله پاکستان صدر هم پاتې شوي وو. د دوی یو زوی ډاکټر میرزا سلطان احمد صاحب لیکلی دی چې دوی د حضرت المسیح ثانی سره ډېره زیاته مینه لرله او یو څو کاله مخکې دوی ته د زړه تکلیف شروع شوی وو، بلکې د ډېرې مودې راهیسې وو، خو ورو ورو هغه زیاتېدو او بیا زیات شو او دوی اوکاډې ته تللي وو، په سفر وو. نو دلته چې خبر شو نو یو زوی د دوی پسې لاړو راوستو دپاره او ډاکټر نوري هم ورسره و. نو په لاره کې دوی د هغه ځای نه را روانو نو ملاقات ورسره وشو. نو دوی وی میرزا خورشید احمد صاحب چې ما دا دعا کوله ټوله لاره کې چې ربوی ته دې ورسم او ساه مې دې د حضرت المسیح ثانی په قدمونو کې یوځي، یعنې
هغه ښار هغه کلی چېرته چې هغوی د هغوی تدفین شوی دی او چې کم ځای چې هغوی آباد کړی و نو هغه ځای ته دې ورسم. نو دا هغه عشق و محبت او دغه دا کیسه چې کوم هغوی د حضرت خلیفة المسیح ثاني سره لرله. بیا دوی دا وایي چې کله دوی بیمار شو نو یوه شپه ډېرې ناقرارۍ کې دوی راپاڅېد او کېناست او دا وایي چې ما اوس یو ډېر اوږد خوب ولیده او ځینې خلک وو چې هغوی په حضرت خلیفة المسیح ثاني باندې اعتراضونه کول او خلکو د هغې جواب نه کولو او په دغه وجه هغوی ډېر پریشان وو چې خلک جواب ولې نه ورکوي لګیا دی او په دغه بېچینۍ کې بیا هغوی دوباره ودم نه شو. اکثر به دا وي چې حضرت خلیفة المسیح ثاني سره د مخالفان ډېر زیات بغض لري، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه هم زیات بغض لري د خلیفة المسیح ثاني سره، ځکه چې د مخالفانو خیال دا دی او حضور فرمایي چې دا ته ډېر حده سم خیال دی د هغوی چې حضرت خلیفة المسیح ثاني د جومات نظام جوړ کړی دی او مضبوط کړی دی، او که هغوی د جومات نظام نه وی جوړ کړی نو د مخالفینو دا خیال دی چې دا به ختم شوی وي. حضور فرمایي چې دا خدای جومات دی او دا به یقینا چلېدو به او دا هر څه به کېده، خو دا ډېر خلک د حضرت خلیفة المسیح ثاني مخالفت هم دې لپاره کوي چې هغوی جومات له یو مربوط او مضبوط نظام ورکړی دی. په کال 1984 کې حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي چې حضرت خلیفة المسیح ثالث چې کوم ټیم جوړ کړی و نو دوی د هغې یو برخه وو او هلته دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. په قصر خلافت کې به دوی ډېر وخت ایثار به هلته به پاتې کېده او بیا څه مودې پس د یو میاشت یا یوې نیمې میاشت پس دوی ته د کور یا دوی ته د هفتې نه یو هفتې پس کور ته تلو اجازت به ملاوېدو. د 7 ورځو پس به یو ګنټې دوله به دوی کور ته لاړه، ماشومان به هم دوی سره ملاوېدو دپاره هملته راتله. نو دوی وایي چې ما په هغه ورځو کې دا کته چې حضرت خلیفة المسیح ثالث تر ډېرو شپو پورې ویده شوي نه وو، بلکې هغوی په ناسته آرام کولو او ټوله ورځ او ټوله شپه به دوی یا د جومات په کارونو کې مصروفه به وو یا په دعاګانو کې مصروفه وو او ورسره د خلک به هم چې کوم په ډیوټۍ به وو هغوی به هم ورسره وي. خو یو بل روایت د دوی یو زوی بیانوي د دوی له طرفه چې د کال 1984 چې کوم پراشو بدور وو دوی په هغې کې هغه دوران دوی د حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی چې کوم ټیم وو هغې کې دوی شامل وو او دوی به دا وایي چې حضرت خلیفة المسیح ثالث او حضرت خلیفة المسیح رابع چې کله هم څه هنګامي حالات وو نو هغې کې د هېڅ قسمه د ویرې یا د بېچینۍ یا د ناقرارۍ اظهار په ځای به دوی په غیر معمولي طور به د اطمینان او د سکون اظهار کولو مطمئن به وو. حضرت مرزا خورشید احمد صاحب ته دا اعزاز هم ترلاسه شوی دی چې کله چې حضرت خلیفة المسیح رابع هجرت کولو نو ربوی نه واخله تر کراچۍ پورې هغوی هم په هغې قافلې کې شامل وو. همدغه شان باوجود د بیمارۍ نه د کال 2010 چې کوم هغه د 28 مۍ واقعه شوې وه په لاهور کې نو هغه وخت دوی په هنګامي حالاتو کې وو خو ډېر په همت ټولې معاملې سنبالې کړې وې او بیا هر شهید چې کوم به راتلو جنازه به راتله د هغه نه په خپله د ګرمۍ نه باوجود به دوی د هغې جنازه کول او تدفین لپاره به تله. همدغه شان د حفظ مراتب به دوی ته ډېر زیات خیال و. د دوی لیکي یو زوی مرزا عادل احمد صاحب چې د ربوی مقامي ریپورټونه به چې کله موږ دوی ته لېږل نو ځینې وخت به یا یو ځل دا بې احتیاطي وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامې سره صرف صاد ولیکلی شو او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره علیه السلام پورې لیکلی شوي وو نو هغوی په دې طرف ته بیا خاص پام ګرځولی وو چې د حفظ مراتب خیال ساتل پکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلی الله علیه وسلم پوره لیکئ. د منځونو به ډېره پابندي کوله، ډېرې د مجبورۍ په حل کې به هغوی منځونه جمع کول
او په آخري بیماری کې هم چې کله په هسپتال کې وو نو د یو څو مونځونو نه بغیر ټول مونځونه دوی په خپل وخت بیل کړي وو. په آخري ورځو کې دوی ناظرالله و، ډېره ذمهواري وي د ناظرالله. نو د هغه ځای چې کوم معاملات نو دې باره کې چې کوم جماعتي کیسونه وو نو هغوی دوی به ډېر فکر لرلو د هغې بار بار به یې تپوس کولو په هسپتال کې هم چې د فلاني فلاني کیس څه تاریخونه دي او څه د هغې اپډیټ دی. همدغه شان د ناظرالله او د امیر مقامي په وجه کېدو په وجه چې خلکو به دوی خپل د ښادۍ او د غمي په موقع به دوی رابلل، دوی به ضرور تله چې دا اوس زما په فرایضو کې داخل شوي دي ځکه چې زه د وخت د خلیفه نمایندګي کوم لږ یم. همدغه شان د څوک چې وفات شو د غمي موقع به وه نو دوی به خلکو له تله، بیا حاجتمندو له بیمارانو له به هم دوی تله د هغې پوښتنې له، او د بیمارۍ نه باوجود به دوی په وخت دفتر ته راتله او پوره وخت به دوی کار کولو. دا د دوی یو خاص وصف و. په آخري بیمارۍ کې هم دوی دوی دفتر ته یو ځل راغله نو ډېر خلک دوی وکتل چې غیر حاضره دي نو دوی یو سرکلر جاري کړی و ټولو ته چې که زه په وخت راتلی شم نو دا باقي ولې نشي راتلی. او تنظیمي لحاظ سره هم انتظامي لحاظ سره چې چېرته به ګرفت کول نو ډېر په سختۍ به دوی کولو، خو په مینه بیا خلک پوهول. او دوی ته دا اعزاز هم ترلاسه شوی دی چې د حضرت المسیح ثالث رحمه الله تعالی وفات چې کله په اسلام آباد کې شوی و په پاکستان کې نو هلته چې کومه جنازه شوې وه نو د هغې امامت دوی کړی و ځکه چې دوی د انجمن نماینده وو. حضرت المسیح رابعي هم هلته موجود وو. هغوی هم دوی ته دا ویل چې تاسو جنازه وکړئ ځکه چې تاسو مشر یې. او نو دوی ویل چې نه، نو خلیفة المسیح رابعي ورته وویل چې تاسو د انجمن نمایندګي کوئ لږې نو ځکه به جنازه هم تاسو کوئ. نو دغه شان د حضرت المسیح ثالث د غسل ورکولو اعزاز هم دوی ته ترلاسه شوی و. مکرم میرزا غلام احمد صاحب دا لیکي چې د کال 1904 چې کوم حالات وو نو دوی 2-3 میاشتو ملته وو او دې نه پس چې کله حالات ښه شو نو حضرت المسیح ثالث دوی ته وویل چې تاسو خپل کور ته ځئ، خو روزانه د سهار ناشتې په وخت به دوی راتله او ځینې کارونه به دوی له ورکړی کېده نو د هغې رپورټ به هم دوی ورکول او دا هره ورځ به دوی احکامات اخیسته او په بل ورځ به راتله او د هغې د تعمیل رپورټ به یې ورکولو بلاناغه. همدغه شان میرزا غلام احمد صاحب لیکي چې د حضرت المسیح ثالث د وفات نه پس چې د خلافت رابعه انتخاب وشو نو د هغې په بله ورځ حضرت المسیح رابعه نه چې کومه د علیه السلام ګوتمه وه مسیح موعود علیه السلام هغه چېرته بېدرکه شوه نو دوی ته ډېر فکر و حضرت المسیح رابعه ته. نو هغوی مکرم میرزا خورشید احمد صاحب راوبلل، ورته وفرمیل چې دا زما وفادار دي او دوی د هر خلافت وفادار دي نو ځکه هغوی ته یې دا وفرمیل چې داسې دا ورکه شوی دا ولټوئ. او بیا حضور فرمایي چې د خدای پاک په فضل هغه ملاوه شوې هم وه. تېر کال د دوی اهلیه هم وفات شوې وه او د هغې نه پس دوی ډېر زیات بیمار شوي هم وو. د زړه تکلیف د هغوی مخکې نه روان و او ما ورته وویل چې دلته راشي جلسې له، نو مخکې دا ویلي چې کېدای شي چې سفر ونه کړی شم خو بهرحال راغلی وو دلته. او بیا دلته د دوی طبیعت هم ډېر ښه شوی و، ډېر حشاش و بشاش به وو دوی او روزانه حضور فرمایي چې ما له به د شپې راتله ملاوېدو لپاره او که موسم به څنګه هم و او نو خو دوی هېڅ د موسم پروا به نه کوله او باقاعدګۍ سره چې څومره موده چې دلته پاتې شوي وو نو روزانه به ما له راتله. حضور فرمایي چې ما له به راتله د شپې ملاوېدو له. مکرمه فوزیه شمیم صاحبه د لاهور د لجنه صدره فرمایي دا د حضرت نواب احمدالحفیظ بیګم صاحبې لور ده
چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ټولو نه کشرۍ لور وه. هغوی دا وایي چې د نظر الله جوړېدو نه پس د دوی خوبۍ نورې نمایانه مخې ته راغلې وې. ډېر عاجز خادم دین و. ما ډېر ځل دوی ته د کار دپاره به فون کولو او که په اجلاس کې به وو نو بیا به پخپله دوی فون وکړو. او ډېر ځل داسې شوي چې ما له به ناڅاپه د مریم شادي فنډ دپاره به درخواست چېرته نه راغلو او فوري مطالبه به کېده، نو ما به دوی ته فون وکړو او معذرت به مې ورته کولو او مجبوري به مې ورته وښودله. نو دوی به هغه ډېر په تحمل دا دی چې امیر صاحب نه پیسې واخلي یا پخپله څه انتظام وکړي، زه به پیسې بیا راولېږم. ډېر همدرده انسان و. وایي چې ما د دوی په شان همدرده څوک نه دي لیدلي. یو ځل زموږ د کلي یوه پیغله جنۍ وه چې یوه ابتلا پرې راغلې وه. هغه ماشومه زموږ د لاسه وته لګیا وه او په هېڅ طریقه یې نه منل. نو ما هغه کیس دوی ته ولېږلو. نو دوی ډېر په همدردۍ او په مینه هغه ټوله معامله تر سره رسولی وه. او ما ته یې وویل چې هغه ورځو کې دوی قادیان ته روان وو. د جلسې نه علاوه ورځې مې په عامه ورځو کې. نو دوی وایي چې زه قادیان ته لاړم او بیت الدعا کې مې د هغې ماشومې لپاره خاص دعا کړې ده. نو وایي چې الحمدلله هغه ماشومه بیا په سمه لاره راغله او د هغې واده شوه. هغه چې کله هغه ودېده نو دوی ورله یو ډېر ښکلی د کالو یو سیټ هم ورکړی و او بیا وروسته به هم دوی پوښتنه کوله. ډېر شفیق انسان و. وایي چې کله ما دوی نه مشوره غوښتې وه نو ډېره سمه مشوره به دوی ورکوله. ډېر دعاګو و. اوس به داسې زبر چېرته میلاو شي. زړه یې ډېر نرم و. زړه زموږ ډېر خفه دی. خدای پاک دی تاسو ته حضور فرمایي چې دا ما ته لیکي لګیا ده چې خدای پاک دی تاسو ته نعم البدل د خلافت ته دی د دې نعم البدل عطا کړي او خاندان کې د هم د دوی ځای باندې راتلو والا د څوک عطا کړی شي. خاندان ته د هم د دې ځای اخیستونکي د څوک عطا کړی شي. چودھری حمید الله صاحب وکیل اعلی د طریق جدید د دې باره کې لیکي چې تعلیم الاسلام کالج چې کله په کال 1954 کې د لاهور نه ربوی ته منتقل شو نو چې کوم غیر حمدي استاد و چې انګریزي به ښودله نو هغه په لاهور کې پاتې شو، ربوی ته رانغله. نو د هغې نه پس محترم میاں خورشید احمد صاحب په کال 1955 کې د انګریزۍ شعبه د نوي سر نه منظمه کړه. د دوی خپل انګریزي ډېره ښه وه او موږ ته یاد دي چې د دوی په دور کې په کالج کې د انګریزۍ معیار ډېر ښه شوی و. بیا د دې باره کې چودھری حمید الله صاحب هم لیکي چې ډېر د نرم طبیعت مالک و. عفو درگذر دوی کې ډېر و. د غریبانو به پرورش کولو په ذاتي حیثیت کې هم او د جماعتي عهدهدار په حیثیت کې هم. بیا وایي چې د کالج په زمانه کې د جلسه سالانه خدام الاحمدیه انصار الله قادیان په جلسو کې چې څومره انتظامات وو نو په دغه ټولو کارونو کې ما سره ډېره مرسته کړې وه. د خلکو په ښادي او په غمي کې به ضرور شریکېده. که واده به یا به څوک وفات شوي وو ضرور به هلته ورسېده. یو ځل د جلسه سالانه یو پخوانی کارکوونکی و هغوی وفات شو او میاں صاحب ته خبر نه شو نو دوی ته د دې ډېر زیات افسوس و. د نظارت علیه یو کارکوونکي دی توفیل صاحب هغوی دا وایي چې بې شمېره خوبۍ دوی لرلې او د دې بیانول ممکنه نه دي. ډېر شفیق، مینه ناک او ښه ملاوېدونکي او ډېر نرم زړه لرونکي او د غم ځپلو مشکلاتو کې ګیر خلکو سره به دوی ډېر د انتهایی درجې همدردي کول او ډېر ساده طبیعت دوی لرلو خو ډېر پروکاره شخصیت دوی د دوی و او ډېر ښکلی وجود و. خاکسار ته کم و زیات 10 کالو پورې دوی د دوی په صحبت کې او د دوی د سوري د لاندې د کار کولو موقع ترلاسه شوې وه، نصیب شوې وه او ما ته نه یادېږي چې چېرې هم په څه وجه دوی د
خفګان یا د غوسې اظهار کړی وي. که چېرته به څه غلطي وشوه نو ډېر په مینه او په نرمه او په شفقت به دوی رهنمایي فرمایله. بیا د نظارت اولیا مربي صاحب دی چې کار کوي خواجه مظفر صاحب هغوی دا وایي چې دوی ډېرې اوږدې مودې پورې او ډېر په صبر دا بیماري ډېرې په حوصلې او په وقار زغملې وه، مقابله یې کړې وه. خاکسار ته د دوی په قرب کې د یوې اوږدې مودې پورې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ډېر مهربانه پلار و، ډېر مهربانه و، د پلار نه زیات شفیق و، رحمدل و او د خدمت خلق انتهایی مقام باندې دوی فایز و. ډېر ځل خاکسار ته دا تجربه شوې ده چې کله به څوک حاجتمند یا ښځه یا سړی راغلو نو او دوی سره به ملاوېدو نو دوی به ورته راشن او کټ او ټي وي بستره یا مالي امداد منظوري به ورله ورکړه. خو ځینې وخت به د یو حاجتمند د تلو نه پس به زه ایثار کړم او ما ته به دا وي چې د دې کور ته ورشم معلومه کړه د دې په باره کې بیا ما ته وی. او دا مربي صاحب چې بیا بله ورځ رپورټ ورکړو نو دوی وی چې زړه به راته دا وی چې دوی زیات حاجتمند دي خو دومره مدد نه دی شوی. نو صرف دا نه چې په مطالبه بلکې په خپل طور به دوی تحقیق هم کول او دې لپاره چې جایز مدد وکړی شي. دوی لیکي چې انتهایی محسن او متحمل مزاج او په مخ باندې به هر وخت د دوی یوه مسکا و عاجزي و په دوی کې چې شمپوشي به دوی کوله، درګذر به دوی کولو او چیرې که یو چا به ګیله وکړه نو که دا چې د هغه د خوښې مطابق یا د خواهش مطابق به کار نه وشوی نو دوی به همیشه ډېر په مینه دغه پام ګرځولو دې خوا ته او تر ډېر وخته پورې به ډېر په تحمل خبره اورېده. حضور فرمایي چې په تحمل باندې خبره اورېدل دا د هر عهدهدار د جماعت د هر عهدهدار فرض دی. که په تحمل د خلکو خبرې واورېدې شي نو ډېرې مسلې بلکې ګیلې به ختم شي. مربي صاحب لیکي چې یو ځل دفتر ته یو تن راغلو په ولاړه خپله خبره وړاندې کړه او بیا د بېصبرۍ مظاهره وکړه او ډېر په غوسه کې خپل هغه چې کوم درخواست وړاندې کړی و نو هغه یې ټوکړې ټوکړې وویشتلو. نو دوی خاموشه ورته پاتې شو او غالبا د هغه تن دپاره دعا هم کوله. دوی وایي چې زه خوا کې ولاړه وم، ما ته د هغه تنده بېادبي په ما ډېره بده ولګېده. ما څه عرض کول غوښته خو دوی وایي چې نه پرېږده هېڅ خبره نه ده، دته هېڅ ونه وی. د هر چا خپله طریقه ده. دوی وایي چې د دوی تحمل، بردباري او وسط حوصله به چې مونږ کته نو رشک به راتله مونږ ته په دې باندې چې د بیمارۍ نه په وجه د کمزورۍ نه باوجود دوی دومره مضبوط قوا لري. بیا حافظه هم د دوی ډېره قابل تعریف او قابل رشک وه او یادداشت هم د دوی د کمالو سوچ مدبرانه وه. وایي چې په سوونو خطونه او رپورټونه به روزانه دوی کته خو بار داسې شوي دي چې یوه معامله که د ډېرو میاشتو پس هم فایل شوې ده او د ډېرو میاشتو پس هم هغه چا به چې درخواست کړی و هغه به د دعا یا د نورې کاروای لپاره څه خبره کوله نو کارکوونکي به هغه په کمپیوټر باندې لټوله خو دوی ته به یاده وه چې څه کاروایي شوې ده او څه هدایت ورکړی شوی دی او څومره کاغذونه او چېرته به وي. یعنې د خپل دفتر چې کوم فایلونه دي هغه به هم دوی ته یاد و او پوره دسترس دوی لرلو په خپلو معاملاتو کې. د قضا ناظم راشد جاوید صاحب لیکي چې یوه معاملې کې یو ځل یو خاوند چې هر وخت په هر حالت کې هغه صلح غوښته او تقریبا ټولې معاملې حل شوې وې خو د ښځې له طرفه تقاضا دا وه چې ما نه چې کومې پیسې اخیستې شوي دي هغه د ما نه واپس کړي. خو د خاوند مالی حالت ډېر کمزوري و. نو د قضا ناظم لیکي چې ما زباني میا صاحب ته خواست وکړو چې تاسو څه ورکړئ څه به زه وکړم او دې له به دا ورکړو. نو هغې بیا ما ورته چې تاسو مشر یې دا ټول هم تاسو ورکړئ. نو په دې وی په خندا شو او دا وی چې په دې د دې صلح کېږي نو لیکل یې راواستوه او بیا وی هغه پیسې ورکړي او داسې په یو څو منټه کې د هغه د صلح معامله ترسره شوه. مربي صاحب دی د فضل عمر فاونډیشن رباني صاحب هغوی دا وایي چې د خاکسار خویندې یو ځل روبۍ ته راغلی وی
او هغوی ته د جلس بیماري ونه د صفایي د خیال په وجه هغوی دا خواست وکړو چې په نوې دارالصفت کې د هغوی له د قیام اجازت ورکړی شي او د انتظامیې د ځینې قوانینو په وجه زما خویندو ته وویلی شو چې استثنایي اجازت ناظر اعلی صاحب نه ملاوېدی شي. نو هغوی وایي چې موږ ډېرې په ویرې د جومات دومره لوی عهدې باندې فایز یو ډېر مصروف شخصیت دا ویره موږ لرله چې څنګه به هغوی سره ملاوېږو، هغوی به په دې چې موږ له وخت هم راکوي یا نه. خو بهرحال موږ لاړو، هغوی موږ دفتر ته راوغوښتو، د یو شفیق پلار په شان دی، د لوڼو په شان دی موږ سره رویه وه د هغوی، او بیا فوراً هغوی زموږ تکلیف هم لرې کړو، اجازت هم راکړو. نو دا وایي چې په دغه وجه زموږ په نظام جومات باندې اعتماد نور هم زیات قایم شو، زموږ په ایمان کې مثال شو. د خوشاب د ضلع امیر منور مجوکه صاحب لیکي چې یو ډېر اعلی منظم او انتهایی شریف النفس ډېر اعلی انتظامی صلاحیتونه لرونکي ډېر شریف النفس او نافع الناس وجود و. د فرایضو په پوره کولو کې به دوی انتهایی معمولي او د وړو خبرو هم ډېر زیات خیال ساتلو. غریب پروري او ډېر په باریک بینۍ به دوی د فرایضو د پوره کولو باره کې دوی توجه لرله. دوی لیکي چې یو ځل یو وړه شانې واقع به تاسو ته بیان کړم. د هغې په وجه زما په ذهن باندې د دوی د شخصیت د عظمت یو نه ختمېدونکی نقوش پاتې شوی دی. وایي چې د غالبا چې د 2015 د اوایلو خبره ده چې زه په خپل دفتر کې ناست وم چې دوه غریبانې ښځې چې د خوشاب سره تعلق لرلو هغوی ما له راغله موږ ته دا وویل چې میا صاحب چې ناظر اعلی دی هغوی موږ رالېږلي وو زموږ د امداد په درخواست باندې د ضلعې د امیر سفارش او دستخط پکار دی. نو دوی وایي چې ما چې کله د هغه ښځو خبره واورېده نو دا فیصله مې وکړه چې موږ به د دې امداد په ضلعي سطح وکړو په ځای د دې چې مرکز ته دې ولېږلی شي. نو دوی هغه ښځې د خپل د ضلعي سکرټري منعمات ته ولېږلې او داسې د هغوی امداد هم وشو. نو په بله ورځ وي خاکسار په خپل دفتر کې ناست و چې د میا صاحب برای راست فون راغلو ما نه تپوس وکړو چې پرون تاسو ته ما ستاسو د ضلعې دوه غریبانې ښځې وې چې د دستخطو د سفارش لپاره رالېږلې وې او هغه نن دا دویمه ورځ ده چې ما له واپس نه دي راغلي. نو زه ما ته بېچیني ده چې هغوی تاسو چېرته واپس کړی نه نو ځکه د هغوی سفارش وکړئ او ما ته راولېږئ چې امداد د هغوی په وخت وشي. نو وایي چې ما ورته عرض وکړو چې موږ هغوی په ضلعي سطح باندې هغوی امداد کړی نو ځکه هم تاسو ته دوباره راونه لېږلې. نو امیر صاحب لیکي چې دغه وړې شان واقعې نه تاسو د هغوی د غریب پرورۍ او د خدمت خلکو د وړو خبرو د خیال ساتلو اندازه کولی شئ او دا د هغوی د ډېر لوی شخصیت لپاره یو ډېر معمولي شان خراج تحسین دی. حضور فرمایي چې دا احساس زموږ په هر عهدهدار کې پیدا کېدل پکار دی چې څنګه کار کول پکار دی. صرف دا نه چې کار لپاره مو لېږل بلکې چې کم درخواست راغلی دی او څوک چې په خپله چا چې درخواست کړي نو د هغې د فالو کوشش هم کول پکار دی. خو عهدهدارانو ته هم تر څو چې په دې باندې عمل ونه شي او شکایت ختم نه شي یا کومه معامله د ختمه نه شي تر هغې معاملې ته کتل پکار دی او کوشش کول پکار دی چې هغه دې حل شي په ځای د دې چې هغه ستاسو د سر نه کوزوئ. که دا عادت پیدا شي په هر عهدهدار کې نو لکه څنګه چې ما مخکې وویل ډېرې مسلې به زموږ ختمېدی شي. حافظ مظفر احمد صاحب لیکي چې زه ګواهي ورکوم چې حضرت میا صاحب د خلافت سره د مینې او د وفا ثبوت ورکولو او کوم امانتونه چې هغوی ته سپارلی شوي وو چې نو هغې داسې د هغوی حق یې داسې پوره کړی دی چې ژوند تر آخري ساه پورې هغوی د خلیفة المسیح اطاعت او د وخت چې کم لوز و په هغې کې د هغې په پوره کولو کې هغوی هېڅ دقیقه نه د فروغ ګذاشت کړی او حقوق الله او د حقوق العباد د پوره کولو کې دوی پوره عمر تیر کړی دی. هغوی سره د جومات یو ډېر لوی عهده وه خو ډېر منکسر المزاج او اعلی اخلاق دوی لرل فاضل اخلاق دوی لرل او بااصوله نګران وو. همدغه شان حافظ صاحب لیکي چې د سره د جمع مونځ په اهتمام کې هم د دوی نمونه یو ډېره ښایسته نمونه وه چې کله د انصار الله صدر شو نو بار په هر میټینګ کې به دوی د سره د جمع د مونځ او د
د مونځ د قیام طرف ته به دوی پام ګرځولو، بلکې په خپله به یې دا وي چې تاسو خلک به دا وایي چې همدا خبره د رانیولې ده، خو زه څه وکړم چې تر څو چې دغه ذمهوارۍ حق پوره نه شي، نو زما دا فرض دی چې زه به تاسو یادګیرنه کوم. او عهدهدارانو ته هم پکار دي، دا ما کتلي چې ځینې عهدهداران هم سره د جمع مونځ خو یو خوا، ځینې وخت هغوی مونځونه پرېږدي. نو همدغه شان که ګرمي وه که یخني به وه، خو په چې کوم وخت ډېر مقرر و په هغې باندې به دفتر ته تلله، دا ټول عمر د دوی معمول پاتې شوی دی. حافظ صاحب لیکي چې د هغوی شفقتونه او عنایتونه او محبتونه هېرول ډېر ګران دي. په باقاعدګۍ به د وخت په پابندۍ به دوی راتله او موږ دپاره دا یو مثال و. د دوی یو کارکوونکي دي کلرک محمد انور صاحب د نظارت اولیا، هغوی دا لیکي چې د هغوی دا لیکي چې د حضرت میاں صاحب شفقتونه، عنایتونه او د هغوی محبتونه هېرول ډېر ګران دي. ډېر د عمر نه باوجود، د بیمارۍ نه باوجود به دوی په وخت دفتر ته راتله او د دفتر په کارونو کې به مشغوله شو. په خپل نفس به دوی د دین خدمت له به همیشه ترجیح ورکول او د وفات نه مخکې اخرنۍ ورځ دوی په 1 جنوري تشریف راوړی و دفتر ته، او د ساه ورته تکلیف و، ساه اخیستو کې ورته ډېر تکلیف و، خو ډېر په ضبط هغوی د دغه تکلیف د پټولو کوشش کولو. او دا وایي چې نن زما طبیعت څه ښه نه دی، نو ځکه به زه زر کور ته ځم، پوره وخت به زه دفتر کې نشم کېناستی. خو د زر کور ته په مطلب دا نه و چې کار به نه کوم، بلکې کلرک ته دا و چې کم ډاک د دستخطونو لپاره هغه زر راوړه. نو دا کارکون وایي چې حزب هدایت ما زر هغه ډاک هغوی ته وړاندې کړو، څه د وصیت فایل نه و، هغې باندې دستخطونه وکړو، باقي عرض وکړو چې طبیعت هم ټیک نه دی، نو بیا به وروستو پرې دستخطونه وکړئ. خو دوی وایي چې نه، ټول فایلونو باندې دستخطونه به وکړو، سم دستخطونه رانهواله سم نه کېږي. او دې نه پس هغوی ضروري هدایت ورکړو، ځینو ناظرانو او افسرانو سره میلاو شو، بیا لاړه. نو داسې دوی په خپل عمل موږ په دې خبره پوه کړو چې خدمت دین څنګه کول پکار دی او د وقف روح سره. بیا د سلسلې مربي دی ملک محمد افضل صاحب، هغوی دا وایي چې دوی به سر لاندې کړي په جومات کې ناست و، د روژې په بابرکته میاشت کې باقاعدګۍ سره دوی به د مازدیګر لمونځ نه پس په مسجد مبارک کې د قرآن درس ورکولو، او که چا به خپله مسله دوی ته وړاندې کړه نو ډېره په خوشحالۍ او په تسلۍ به هغه اورېده او د هغې حل به یې ورته ښودلو. دا ټول مشاهدات دي چې د ربوی هر تن به هره ورځ دا مشاهده کول. او د جامعې د سبق دوران یو ځل ډېر د پریشانۍ په حل کې او معامله زما وي د پوهې نه بهر وه، او آخري حل یې دعا نو ما مکرم مرزا خورشید احمد صاحب په خدمت کې زه حاضر شوم، باوجود له دې چې بې انتها مصروفیتو دوی زه خپل کمرې ته راوختم چې ما ورته ټوله معامله مخې ته کېښوده، او زما مقصد خو صرف د دعا و. هغوی دا ټوله پریشاني زما واورېده، په خپله سوالونه هم تپوس وکړه، او وایي چې زما په ذهن کې خو دومره وم نه چې دفتر ته راتلو نه مخکې چې دومره زیات وخت به زه اخلم، خو هغوی د کمال تر حده د شفقت مظاهره کړې وه او ډېر وخت یې ماله راکړی و. او دې نه پس چې زه د دوی د دفتر نه بهر راووتم نو زړه باندې مې چې کوم هغه بوج و هغه ډېر سپک شوی و، او په زړه کې مې یو نوی امید پیدا شوی و. د کمرې نه بهر راووتم، نو دا د هغه تسلي چې د هر عهدهدار فرض ده چې د بل د نورو دې کوي. دوی لیکي چې د نرمۍ او د شفقت دوی مجسم نرمي او شفقت دوی د نرمۍ او د شفقت تجسیم و، فرشته انسان و. یو ملګری لیکي چې کله چې زه هلک وم نو یو ځل ما موټر سایکل چلی زده کولو، نو میاں خورشید احمد صاحب د امیر مقامي د کور مخې ته چې کوم بوټي لګېدلي وو، هغه وخت په اتفاق دوی په خپله هغه بوټو له اوبه ورکول. نو زه هغې سره وجنګېدم، نو ډېر یېرېدلی یم او شرمنده وم چې یو خو غلطي رانه وشو، او بل دا چې عمر مې هم کم دی او موټر سایکل چلوم، او که د دې په مخې ته څوک بل تن وی نو کېدای شي چې ډېره غوسه یې کړې وي، ځکه چې د هغه د بوټو نقصان یې هم ورله کړی و. خو د دوی په طبیعت کې دومره شفقت و نرمي وه چې دوی فوراً راغه زرو د زما را پاسېدو کې زما مدد وکړو، او بیا راته وویل چې بچي چېرته خوږ شوی خو نه یې زیات،
او بیا زه په ډېر مینه پوه کوم چې د خپل د ژوند قدر کوم. همدغه شان مربیان او چې کوم واقفین زندگی هغوی سره بیا ډېر د مینې او د محبت سلوک کولو او د وسیع علم لرلو باوجود ډېره عاجزي او نرمي ورده کې د خپلې د کمالمه اظهار به فرمایلو او د جامع احمدیې د درجه شاهد کنوکیشن په موقع چې کله وړاندې شوی نو ما دوی نماینده مقرر کړي وو، نو دوی په خپل خطاب کې دا ویل د جامع هلکانو ته چې ما خو ټول عمر د مربیانو او د عالمانو ارشادات اورېدلي وي، دا زما عادت پاتې شوی دی، نو اوس د دوی په مخ کې به زه څنګه څه خبرې وکړم. خو بیا نصیحت وفرمایلو هغوی ته ووایي چې د ډېرو خبرو نه علاوه دا چې اکثر به همدا عرض کوي چې ډېره ضروري خبره دا ده چې د کمې خبرې خلیفة المسیح فرمایي هغه دې واورېدی شي او په هغې باندې غور پکار دی، او تر څو چې کیدی شي نو د جماعت عهدیدارانو لپاره، زموږ لپاره او تاسو خلکو لپاره چې کوم مربیان جوړېږي لګیایي او عمل کولی شي نو کوئ پې، او موږ ټولو خلکو ته پکار ده چې دا خبره دی په دې باندې دی ښه عمل کوو او په پوره کوشش دی کوو په دې باندې د عمل، او دا دعا دې کوو چې خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. بیا د مربي دی د بدوملي مربي دی موسی صاحب هغوی دا وایي چې میا صاحب سره ډېر ملاقاتونه شوي وو، هر ملاقات د مینې او د شفقت د جذباتو سمندر به یې ولرلو هغوی، او هر چا به دوی سره مینه کوله او ډېر شفیق او د اخلاقو مرکب وو، د عاجزۍ مجسم پیکر وو. په دفتر کې چې کم تن ملاقات لراتلو نو هر تن سره به چې دوی د کرسۍ نه پاسېدو سلام به ورته کولو او د لاس ملاولو شرف به ورته بخلو، که هغه ورکوټې ماشوم هم وی نو، او خپل ضروري کارونه به دوی پرېښودو، ډېر په توجه به دوی خبرې اورېدې، هغوی سره به ډېر په توجه هغوی خبرې د هغوی به اورېدې، او هر چا به همدې لپاره خپل فریاد همدې راوړو، او هر چا همدا لیکلي دي د دوی په دفتر کې د غریبو، د مالدار او د دار یا عام احمدي هر چا سره به د برابرۍ سلوک کېدو، د هر چا په خبره به داسې فوري رد عمل ښودلو لکه چې دا یو ډېر اهم دند دی. ډاکټر نوري صاحب لیکي چې دوی به د خلکو د احساساتو او د ضرورتو د جذباتو د نورو نه زیات خیال ساتلو. ډاکټر صاحب لیکي چې ما ته یاد دی چې یو ځل یو مریض انجیوپلاسټي لپاره ورسره د نیم قیمت رعایت شوی و، وروسته چې دوی سره رابطه وکړی شوه ناظر الله صاحب سره نو ټول قیمت یې ورته معاف کړو، او ډاکټر نوري صاحب وایي چې ما ته بیا دا وایي چې د وخت خلیفه ما ته دا هدایت راکړی چې کوشش کوو چې څومره مستحق مریضان دي د هغوی د مدد وکړي شي، نو ځکه دا کول زموږ فرض و. بیا وایي چې کله هسپتال کې وو علاج کېدو نرسانو لپاره چې کوم د تربیت د کومو نرسانو کېدو نو هغوی لپاره وی زما د زوی نه پیسې واخلي، دوی ټول له سویټره واخلي زما له طرفه د تحفې په طور، او د نورو محنت به دوی د محنت به ډېره ستاینه کوله. ډاکټر صاحب وایي چې یو ځل یې ما ته وویل چې د ځینې احساسات او جذبات دغه قسم وي چې په مخامخ د هغې اظهار ناممکنه شي، نو همدغه قسم وي زما کیفیت د تاسو ټولو لپاره چې کله هغوی رخصتېده د هسپتال نه، وایي خدای پاک دې تاسو له دې بهترینه جزا ورکړي. بیا خلافت سره دوی وایي چې ډېره زیاته دوی بې کچه مینه لرله، او طاهر هاټ سره هم د دوی یو خاص تعلق و. ډاکټر نوري صاحب لیکي چې یو ځل ما ته د هغې وایي چې طاهر هاټ خو د خلیفه وخت یو ماشوم دی او خدای پاک د وخت د خلیفه دغه خواهش پوره کړي او دا اداره د په حقیقي معنو کې د دارالشفا نمونه شي. او بیا دوی نوري صاحب ته وایي چې زه خو روزانه دا دعا کوم چې خدای پاک د وخت د خلیفه ټول خواهشات د په حق کې پوره کړي، او وایي چې د بیمارۍ په ورځو کې یو ځل چې ما رپورټ لیکلو روزانه به حضور فرمایي چې دې رپورټ به ما ته نوري صاحب را لېږلو، نو چې یو ځل زما لاس راونیولو ډېر په جذباتي انداز کې راته وویل چې آیا موږ سره حضور په خدمت کې وړاندې کولو لپاره د بیمارۍ او د تکلیف نه علاوه بل څه خبر نشته. همدغه شان د ډېرو خلکو خطونه دي چې د دوی اوصاف بیان کړي دي د عاجزۍ او د همدردۍ باره کې هر چا لیکلی دی. خلافت سره چې کوم تعلق او مینه وه د دې اظهار دوی یو ځل زما د اهلیې حضور فرمایي چې زما د اهلیې مخامخ داسې کړی
چې زما هلی ورته وی چې د تاسو د خلیفه وخت لپاره خو دعاګانې کوي زما بچو لپاره هم کوي. نو دی ورته وی چې د وخت د خلیفه لپاره کوم سجدي چې مخصوص دي نو پای کې هغوی د هغوی بچو د هغوی د ماشومانو او د ښځې لپاره هم زه دعا کوم. نو دا وخت دا خبره چې دوی کوله ډېر جذباتي کیفیت و. نو د مالدار او د امیر او د بالا افسر د اطاعت معیار هم د دوی ډېر اوچت و. د حضرت خلیفة المسیح رابع د بیمارۍ په ورځو کې د کال 2000 خبره ده چې زه حضور فرمایي چې زه مکرم مرزا خورشید احمد صاحب دلته لندن ته راغلی وو او حضور فرمایي چې هغه وخت زه ناظر اعلی وم او په څه خبره زما د دوی لږ اختلاف وشو. نو په دې باندې دوی لږ په سختۍ زما خبره رد کړه او خبره خیر بیا ختمه شوه او زه بیا یو څو ورځو پس لندن نه واپس راغلم او ربوی ته راغلم او دوی یو څو ورځو پس راغلی وو او زما دفتر ته راغلو ډېر سنجیده ناست و. بیا راته وویل چې زه معذرت دپاره راغلی یم چې ما نه ډېره لویه غلطي شوې ده. ما ورته چې کومه غلطي ما ته خو یاد هم نه ده خو دوی چې په لندن کې چې کوم اختلاف شوی و نو هغې کې زما اواز کې لږه غوسه هم شامله شوې وه او دا خبره د امیر د احترام خلاف ده نو ځکه زه معافي غواړم او معذرت کوم. نو باوجود زما د دغې وینا چې هېڅ خبره نه ده دوی معذرت کولو بار نو دا عاجزي به د دوی احترام و د امیر. بیا د اصلاح چې کوم اړخونه دي نو دا هم په خپل کور نه به دوی شروع کول. دا نه چې د نورو اصلاح به کوي او په خپل ماشومانو ته به نه ګوري. یو څو کاله مخکې ما د حضرت مسیح اسلام د خاندان خلکو ته یو خط لیکلی و چې پکې مې د هغوی د ذمهوارو احساس مې هغوی له ورکړی و. ځینې شکایتونه چې کوم ما ته را رسېدلي وو نو د هغې باره کې عمومي طور باندې د هغې د لرې کولو یو نصیحت و. نو دا خط چې کله ما پاکستان ته ولېږلو نو ما دوی ته ویلي چې کوم د خاندان خلک دي هغې دلته راجمع کړی شي او دا زما خط ورته واوروئ. نو دا خط چې کله هغوی د خاندان د خلکو مخې ته اورولو نو ډېر په جذباتي انداز کې هغوی دا هم فرمایلي وو چې زه به دا واضحه کړم چې زما خپل اولاد هم د دغو خبرو نه پاک نه دي چې د کومو طرف د کومو نشاندهي چې کړې ده او زه هغوی ته هم او د هغوی اولاد ته هم نصیحت کوم چې دا کمزورۍ موږ ته لرې کول پکار دي او د وخت خلیفه چې کومه توقع موږ لري نو په هغې باندې د پوره کېدو کوشش کول پکار دی. نو دا د صداقت او د تقوا معیار خدای پاک د دوی اولاد ته د دوی د نیکۍ د قایمولو توفیق ورکړي. خدای پاک د جومات له او خلافت احمدي له دی باوفا مخلص او په تقوا باندې روان معاونین او مددګار ورکړي. مکرم مرزا انس احمد صاحب د دې باره کې چې کوم ماته لیکلي دي نو ولیکي. دا د حضرت خلیفة المسیح سادس د ټولو نه مشري زوی دي صاحبزاده مرزا انس احمد صاحب. هغوی وایي چې خورشید زموږ چې دا ورور دی دوی ټول عمر د خلافت په قدمونو کې ناست وو او تر آخري وخته د سلسلې خدمت کړی دی. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي او د دوی خدمت دې قبول کړي او د بې شمېره فضلونو د رحمتونو په سوري کې دې دوی وساتي. دوی خپل حق پوره کو او حضور فرمایي چې دا بالکل صحیح لیکلی دی. یقینا چې هغوی خپل حق پوره کړی دی. خدای پاک د موږ ټولو له هم د خپل د حقونو د پوره کولو توفیق راکړي. د لمونځ نه پس به د دوی غایبانه نماز جنازه کوو انشاءالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد